صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. محترم حاضرین، تاسو چې زمانه غیر چاپیره د ماشومانان وینئ، نن د دوی مقابله ده د تقاریر او د تلاوت. نو ان شاء الله ویډیو به راسه پوره ګوره او دوی له به دا دم ورکوي، د دوی حوصله افزایي به ورکوي. او څنګه چې دا ماشومانان نن پټکو سره موجود دي، د حضور علیه السلام یو عظیم سنت پګړې په سر کړي دي، ښایسته انداز کې مور پلار را لېږلي دي. نو موږ هم د دوی وخت نه خرابوو، دوی له هغه رنګې تربیت ورکوو چې دوی مور پلار هم پرې خوشحالي او خاندان هم پرې خوشحالي. نو انشاءالله د دوی تقریرونه به هم ګورو، څه نه څه غلطۍ به هم کېږي. ماشومانان دي په یادو باندې بیا کیمرې وړاندې تقریر کوي، ډېره سخته خبره ده، غلطۍ ملطۍ به هم کېږي، هغه به اګنور کوو. خو د ټولو نه لوی سبق به موږ او تاسو دا وړو چې موږ او تاسو هم د خپل اولاد په دې انداز سره تربیت وکړو. خپل اولاد چې دی د دنیاوي تعلیم سره سره دینی تعلیم خپل بچی له خامخا ورکو، ځکه چې د مدرسې نه او د دینی تعلیم د قرآن نه د ماشوم تربیت په حسن انداز سره کېږي. نو انشاءالله ویډیو را سره پوره وګورئ، چرته مزه. موږ باقاعده د تقاریرو او د تلاوت آغاز کوو. لومړی د تلاوت مقابله ده، انشاءالله د هغې نه پس تقاریر دي. راځئ د تقریرونو طرف ته ځو. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today my topic is Seerат Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. My hero is as great and kind of an angel. I am proud of being one of his followers. He is the Prophet of Islam, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is a great figure in the world and the most influential people humanity has never witnessed. His words and deeds greatly affect human thought and behavior throughout history. He was a religious preacher, a wonderful husband, a great father, an excellent guide, a faithful friend, a strong believer, and the best companion, social and political reformer. I love him more than myself because of his special status in our religion. Allah has honored him, all Muslims, and grateful to him for his achievement. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah, sent to all humankind. My words is so small and his personality is one and only all over the world, and in past and future, and also among the people of his lifetime. That is why I am not be able to explain him in short time. I hope that Allah give me and all Muslim the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر السلام علیکم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دومره حسن او جمال ورکړو چې په کائنات کې خاص حسن او د کائنات د چاله ورکړې دي او نو چاله ورکړي. او کله چې د علی رضی الله تعالی عنہ د محبوب علیہ السلام خلیه مبارکی تپوس شو، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته د محبوب علیہ السلام خلیه مبارکه بیان کړه چې د محبوب زلف داسې وي، مخ مبارکې داسې او قد دومره او سینه داسې وه، چال چلن او گفتار داسې وو چې کله ټول بیان وکړو نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی سائل د تاریخي جمله محبوب علیہ السلام باره کې فرمایي لم ارا قبله ولا بعده مثله. ما د محبوب علیہ السلام نه مخکې دومره ښایسته لیدلی او نه مې د محبوب علیہ السلام نه پس دومره ښایسته لیدلی. ذکا کو کلم دلی لاہوری فرمائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیزیں کیا لو کلم تیرے ہے. بیا فرمائی وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے.
باندې تمام شو نشته پس د محمد انبیا په صورت کې آخرین دی پیدا شوی په معنی کې اولین دی د هر چا او خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی او خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور کل اړه صفت دی پر اختیار باباجي فرمای یو ویښته مې نه دی بې ستا محبته زما هر ویښته کې دی ستا محبت دا بلبل چې صبح و شام په زوره جاړي دا بلبل چې صبح و شام په زوره جاړي ګل لسیره کړو زړګی ستا محبتو زلیخا کا یعقوب پتا شداو زلیخا کا یعقوب پتا شداو یا رسول الله مجنون کو لیواله ستا محبت او د سکون سادر چې زمکې په ځان خور کړو او د سکون سادر چې زمکې په ځان خور کړو